جی یو عالم خد مخ کې نفل یا زبرګي خي داریا کې راځي او خدای قبول شو نه خي کې زبرګي خلک نه زبرګي خي هغه تبل شي نه مطلب خپل قوت ورته خپل طاقت ورته ورپسې ځه اذا بتيمم دا غسل د ابواب او د حیض د ابوابنا امام بخاری رحمت الله علیه فارغ شو او د تیمم ابواب ذکر کړي ولی مولانا صاحب څنګه غسل او وضو دا ازاله د حدث راوړي د غرنګ تیمم هم ازاله د حدث راوړي د مناسبت شو وضو ازاله د حدث اصغر راوړي غسل ازاله د حدث اکبر راوړي او تیمم د دوړو ازاله راوړي د غرنګ حیض او نفاس موجب د حدث اکبر دی الله اکبر حیض او نفاس موجب د چا دی د حدث اکبر او تیمم سره ولي ازاله راولي د حدث اکبر او استحاض څه شی دی حیض مخکې شو او نفاس دا موجب د حدث اکبر دی استحاض موجب د حدث اصغر دی او تیمم د دوړو ازاله راولي د مناسبت شو کتاب التیمم مولانا سے ماده د دې کې ویلي کې تاسو یادي په لغت کې قصد وایي تیمم په لغت کې قصد وایي او په شرع کې څه وایي قصد الصعيد الطيب على وجه المخصوص دا ما په ترمذی کې ویلي قصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص لاباحه الصلاه والعباده کدا پکې وایم کنه وایم قصد الصعيد الطيب یو سعید طیبه قصد کول على وجه مخصوص یغد ضربی دی او پلاسون راخل جس په تفصیل لاشي لاباحه الصلاه والعبادات بس اوس مولانا صاحب کستا خیال مې یو ټکی درته ویل دي یاد به ان شاء الله زمون او د مالک سے پنځ باندې تیمم وای په وجه د ارض باندې زمون او د مالک سے پنځ چې تیمم وای په چا وای وجه الارض او د وجه الارض تفصیل مې ته ویلو چې ما لا یذاب ولا يحرق چې ویل کېږي هنا او سوځيږي هم او د امام شافعي او د احمد پرید په خوره تیمم وایي اما ترمذی کې ویل دي زمون پرید تیمم علی وجه الارض دی دا غي پرید په تراب په خوره دی هغه وی جعل التراب لنا طهورا حدیث کې راځي جعلت التراب لنا طهورا امون سوایو بل حدیث کې جعلت الارض لنا طهورا جعلت الارض لنا طهورا او نص قرآن زمون دلیل دی فتيمموا صعيدا طيبا او صعيد ما صعد من الارض طويل کېږي وجه الارض مراد دی او حدیث کې براشي کړه اوس را روان دي جعلت لنا څنګه دی جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا جعلت لنا الارض مسجدا دا د خصوصیت رسول الله مبارک فرمایي هغه چې وی چې جعلت التراب طهورا نو هغه تراب نه وځ ارض واخلما ځکه غالب په ارض کې تراب دي په دا یو رپورټ باندې او مشروعیت په تمری مولانا صاحب کنه چې دا په سفر کې چې نبی رسول الله ته عائشه صدیقه نامې لوب شوی او خبر ابشي دل ان شاء الله العزيز تو پر پسې شاء وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات تیر شو قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه دا پکې اصل تبرک حاصل کو اثر پکې ذکر کا جی دا ما ویلو غزوه مريسيع او غزوه بنو المستلق مرتوي او استاد خیر په مغازیو کې ویل دي میدا بنو المستلق قوم سره شوی او مې ځکه چې کوم ځای غزوه شوی واغې ته مريسيع وای نو غزوه مريسيع په دې نسبت ورته وایي چې په دغه ځای کې جنگ شوی دی او چې کوم قوم سره شوی دی هغه بنو المستلق دي نو بنو المستلق مرتوي چې عائشه صدیقه نه امل لوک شوی شابه امام بخاری دلته ابتروړي د مشروعیت کې کله مشروعیت شوی دی ها بيدا صحراء یا ذات الجيش د زینم دی انقطع عقل يهار نرك شوق فاقام رسولكم اقامته وكب على التماسه واقام الناس بحركم وسريسار شو وليس على ماء وليس معهم ماء ممتر شوی دی نو ګودرش ته ندوی سره خپل اشتا فاتنا تو الى ابي بكر الصديق فقال ولا ترى ما سند عائشه چې دي سکر دي اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم خپل متنفت په مشکونو کې راغب ابو بکر او نبی ثم واضح من راس ولا فخذي قدام وضوء فقال حبست
پلار راته غوسه شو رسول صم والناس خلق دې بند کړي ولې سو علماء ولې سماهم ما نو دای سب مانځه وخت دی عائشه وی فعاتبني ما ته عتاب وي وقال ما شاء الله تقول وجعل يطعنني فدې دې کې وهل دې کې وهل تشداد چې سړی وਹੀ بندا سے ټوپ وي ولا قیدې نشوما فی خاصرتی پتشی کې منه کوم مال را تحرک مگر وجود د نبی صلی الله علیه فخذی چې کله لقم رسول الله مبارک راوي خيږي چې هغه راوي نشي فقام فاصل عليه السلام حين اصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن حذير ما هي باول بركتكم يا اهل ابي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فكم اخم غملاستو فاصبنا العقد تحته امين الى ذكره نو حدیث نړۍ خبرې معلومه شوې چې دا مشروعیت د تیمم په غزوه د بنو مستلق کې شوې دي په خو شوې کړه یو خدای دا غټه مسله معلومه شوه د مناسبت د باب شو نور دې ډېرې مسلې معلومه شوې چې دا تیمم یو برکت شو د الله د طرف ولې ځکه چې اساسي پکې راغله او دریمه ته معلومه شوه چې دا برکت د چا د برکت نه ملو شو د آل د ابو بکر دا وجه او څلورم ته معلومه شوه چې عليه السلام عالم الغیب نه دا امیل لاندې پروت دی او پته وته نه لګي دا ته معلومه شوه او پنځم ته معلومه شوه محبت ته او امهات المؤمنین علیه السلام سره دا د نبی رسول السلام پروت ځان نه لقي چې څنګه راويخ نشي شپږم ته معلومه شوه چې یو خدای نه غلطي شي پلار ته شکایت کول شي وم ته معلومه شوه پلار خدای له عتاب ورکول شي خبره وته کول شي اتم ته معلومه شوه پته شي کې ضربه ورکول شي نام ته معلومه شوه نه هم ته معلومه شوه نه هم ته دا معلومه شوه د دې را چې دا څور ته ویل کېږي ها نه هم ته معلومه شوه د کوم ځای دی ها بدا دا اته مسائل خاون د خدي په فخذ سر کې خاودل که خاون د خدي په فخذ سر کې دي او د کېږي دا غي جواب انتباه دا لس ما ذهن تر غري وینو نه شوي هغه خو ما وی برکت خو ما وی کنه نه شوي لس زما ذهن کې پرتی وي جی ها نه هغه ټیک شته یم حکم ته معلوم شو لهمدا چې یو شی د چا نه روښ شي داغه طلب کول فخپلم طلب کول مرګرو ته موجوده دي طلب وکا دا لس مسائل کې نه وته هذه حدیثنا شابسي وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو الواقي قال حدثنا حسين قال وحدثني سعيد بن ناصر قال اخبرنا حسين قال اخبرنا سيا قال حدثنا ابن بكر قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي اوتيت خمسا حسر پکې نشته غوړې دا خو د دنیا خبره د پیغمبر مبارک د امت خصوصیت ته دا پینده دغه وخت وته مستحضر دي لم يعطهن احد قبلي قر احد پر څنګه کړه په سیاق د نفي کړه دا اچا ته مخکې نشته بالکل خصوصیت د امت ته نو سرت بالرعب یو خدا چې ما ته رعب راکړی شوی د مسیره شهر نه یوم یاشته په مزل دشمن چې د میاش لري معنی یریږي نو دا د پیغمبر مبارک خصوصیت هم شو امت ته په خیر شو کړه ځکه چې کافر یریږي خو علی اسلام یوازې خو نه مسلمانان وسره ها او کله سوالو کې چې بیا یریږي د جنگ ولې کوي نو دا منافی د مرعوبیت د کافر منافی د جنگ سره نه دی دا خو د غیرت توجه ناراضي د عصبیت توجه ناراضي بعد وخت سړي مرعوب بیا جنگ کوي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا د مناسبت د باب شو او ارض د مستدل شو ارض جنس وجه الارض مراد خورنا مسجد داغي عبادت پر صرف په عبادت خانو کې کېده او زمون عبادت په کوم ځای کې کېږي په هر ځای کې کېږي او طهور پاکون کې د مناسبت د باب شو فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي منذ كاي فايما رجل ادركته الصلاه دین دا معلومیږي چې جماعت فرض نه دی ايما رجل مفرد چې کوم ځای کې وکړه جماعت فرض نه دی او حلت المغانم ولم تحل لاحد قبلي اغي چې بغنیمتونو حاصل شو اور براغ سودول به خړل به ادا موږ له حلال شو وحلت لي اكل المغانم استعمال المغانم مضاف مقدر کوم اوتيت الشفاعه شفاعت ماتا راکل شي شفاعت کبرى شفاعت صغرا به هر پیغمبر کوي شفاعت کبرى پیژنه چې صاحب کتاب نه شروع کیږي نو ټول خلق برجو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا صحیح مسلم کې د برویری حدیث او په بخاری کې تیر شوی دی او را به شي ان شاء الله شفاعت کبرى وکانه نبی يبعث الى قومه خاصه هر پیغمبر یو خاص قوم ته او بعثت الى الناس عامه ټول خلق ته دلېګل شي نو حدیث نړۍ غني خبري معلومه شوې
یو خو د مشروعیت تیمم معلوم چې طهورن دی، بل د څه معلومه شوه چې جواز جمعات کې مونږ نه دی، لا صلاة جار المسجد الا فی المسجد، هغې نه دا معلوم کېږي چې ناقص دی، ضرورت ته وجه نه بیا ناقص هم نه دی. او بل د څه معلومه شوه، بل د غنیمتونو حل ته معلوم شو، شفاعت کبرا د علیه السلام د هغه لوی شان ته معلوم شو، او د پیغمبر مبارک دیګل ټولو خلقو ته دو سر پسې شه. بس دا مسله د فاقد الطهورین ما ویلې ده که ستاسو یادي څنګه مې ویلې پنځ دا چې نو اوبوي او نه د تیمم ساس بابي وجه خو یاد ده احمد ابن حنبل پنځ به ادا کوي فقط، د مالک سے پنځ ادا شته او نه قضا شته، د شافعی سے پنځ با قضا کوي فقط، نه شافعی سے وی ادا او قضا بدواړه کوي. یاد شو احمد وی یجب علیه الاداء او فقط قضا پې نشته، دلیل سره هغه ورورا وخت پر هغه دی عاقل دی بالغ دی مکلف دی او دی قادر په طهورین نه دی نو طهارت ساقط شو، دا شرط طهارت ساقط شو، بس به دا سړي مونږ کې. او امام مالک سوی هغه وی ادا خو په ذکر نشتا چې قادر په شرط نه دی، مون بغیر دا لا تقبل صلاه بغیر طهور، او قضا فرع دا ادا د چې ادا پیرا نه لنو قضا د کم نه وشو. او امام شافعی سے به دواړه وکړي ادا به ذکر کوي چې عاقل بالغ مکلف دی، کدی مړ شو دی ما به فارغ شي، او قضا به ولیکي ځکه ادا خو شوی د خو صحیح شوی نه ده او د سولنو. او زمونږه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قضا واجب ده و دانشتا، ولی مولانا صاحب حدیث زمون دلیل وګورئ لا تقبل صلاه بغیر طهور التماوی ها نو قضا ادا ولی واجب نه قادر په شرط نه، او قضا ولی واجب ده سړی عاقل او بالغ او مکلف نو قضا به کوي. او کته وی چې ادا په واجب نه شو نو قضا خو فرع ده ادای، نو ما د تمخ کې ویلو چې قضا فرع ده وجوب ادانی د نفس وجوبي، ادا فرع د وجوب ادانی د چای نفس وجوب پر راغلي د وجوب ادا په نشتا، وجوب ادا ده کړي چې قادر په شرط ده ویږي په خبره مخکې دا اوسه. خو بیا دې کې زموږ امام صاحب او صاحبانو کې اختلاف وو، امام صاحب تشبیه بالمصلین دی نه کوي او صاحبانو وی چې نه تشبیه بالمصلین دی وکي، ادا به کوي ادا باندې کې خو تشبیه بالمصلین دی وکي. او ما چې صاحب جی سری څوک خبرې کوي کوم یو کوي ته ما ته وخایې چې برابر کړ کوم یو دی ها او په درې ګاله کا د خواله ما خامخ شي ماته دواړه مخامخ شي ابل څه شو د خواله مخامخ شه وخت ځای کېږي مخامخ شه ولې خبرې کوي سوي او چې هغه ته خبرې مکو خدای ته خلا راخیږي چې خلا د تخیل ته هغه ته غوسه کېږي نن د معافي د ګورې کو آینده له ځکه حرکتو کوم خارج کړي به خیر خبرې ولې کوي تاسو حدیث الحیا نه راځي تاسو خبرې مکوئ او که شوق خبرو ته کې دلته راځي نو سپیکر ته کې نه بد طلب نه کېږي دلته خبرې شروع کړي سو سپورې ادب او عقل زنه کنه ورسته وکم نه نزد کوي ورپسې شاه نو بس امام سے بیا رجوع کړی دا د خپل قول نه قول د صاحبانو چې تشبیه بالمصلین دی وکي او دې لپاره موږ سره مثالونه ډیر لکه اخرس خبرې نشي کولای او دې د مانځه وخت عبادت شونډې خوځي یو مثال او دوی مثال مې څه خولو لکه یو سړی هغه حج وکي عمره وکي په سره وختنی اصلاح ګنجین نو تشبیه وکي د محرم هغه چا سره چې سر کوي اسه په سر باندې چاړه راکاږي مخکې ده او دې امین دراسه دې غریب تدابل غمم پیخو انها استعارت اغبل سفرو من اسماء قلادتان فهلكت ركشوته فبعث رسول الله رجلا يوسري اوليغا فوجدها پیدا کبیا
او څنګه پیدا کړه مسله خو معلومه ده کنه اصلا دې اوخلا دې پروتو فادرته مسورات ولایت معهم ما فصلوا منذ کو او دغه مناسبت د باب چې دې ده کې کته چې دا خو وبنوي لا ترابا قبل نه شو نو دغه وخت کې لا تیمم نو فرض د تیمم حکم نو راغلی نو بشته نو تراب تا کنه نه پیښه په خبره او بخو ځکه نشتا چې علی غیر ما ان ليس معهم ماء او تراب ولې نشتا شابسي ځکه لا حکم نه راغلی دا شو لکه چې تراب دی نو فصل له مناسبت د باب ډېر خلق منځونه وکړل فشكوا ذلك الى رسول الله دقه مناسبت شو شکایت وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فانزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حذير عائشة جزاك الله خيرا والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا مولانا صاحب دغه مونږ چې دوی وکړه د اعاده په نشتا دغه مونږ چې دوی وکړه د اعاده ور باندې نشتا او نه پیغمبر علیه السلام ته حکم کړی چې اعاده وکړي الکه دا د چا لپاره مستدل شو ظاهر کې دا احمد د پاره ادا او شو فقط لیکن دې موږ جواب دا کو چې هغه وخت کې لا حکم دا دغه نه دی راغلی دا تیمم نه دی راغلی اوس حکم تیمم شو او بل دا خبره ده کته چې دا حکم تیمم خو نه دی راغلی خو به د سمو څه کړی نو دې چې روایت دې ساکت دی روایت دې نه سدي ساکت دی چې آیا پیغمبر علیه السلام دې ته د قضا حکم کړی دا او کې نه دا کړی محتمل شو نو دا محتمل دی او ما سره مصرح روایت موجود دی چې لا تقبل صلاه بغیر طهور ٹھیک شو مونږ ته دا پته نشته چې دې قضا کړی دا او قضا نه دا کړی روایت ساکت شو نو محتمل شو مصرح ما سره دی دا غي مقابله نشي کولی دور پسې بعض علماء وی چې تیمم مختص سفر سره په حضر کې باندې کې ولې حضر کې وبشته مولانا صاحب دا لازم نه چې په حضر کې دی بعض وخت کې داسې بجلی را لکه دې زمانه کې بجلی راځي او چې کومې ډیګې دي په خوا په دې زمزم مونږ په دې کورونو کې هر کور کې دغه لګېدلې دي پامته او په دې پیښورونو کې بعض علاقو کې سر نه په کورونو کې دغه نه او بني انتظام او په ټول ډیګې نه دي او ډیګې او بجلی راړه بیا بس کې احتمال خوشتا کنه یار خبره ده چا ده احتمال ده نو تیمم دا قائم مقام ده ما دې په سفر کې هم او په حضر کې هم تو سر بس ایشا اذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت فوت الصلاة نو بس تيمم في الحذر ثابت تيمم في الحذر ثابت وبه قال عطاء وقال الحسن فمريض عنده الماء د مریض سره پرتی دي فلا يجد من يناوله وقتره چې ولې ورته دي نشي او وخت په تیریږي نو يتيمم مونږ هم دا څه وایو وقت په تیریږي وتيمم مونږ یو قادر په وبونه شو کنه لم يجدوا ما عندنا لم يجدوا چې قدرت په وبوني واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف راغي فحضرت العصر بمربد النعم د دینون دغه یا د سارو قللو ده او یا مخصوص ده فصلى منذو کو فتيمم کړی ثم دخل المدينه وشق مرتفعه فلم يعد اعاده نقرا ثم داوالو فتيمم دي من او کو بنوي او بیا وقت باقي او پیدا په عادت باندې نشتا شابسه وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال يقرا من مولى بن عباس قال اخبرت ان عبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن حارث بن سمه الانصاري فقال ابو جهيم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل لزين دخا دخ اخوي يعني لزين فلقيه رجل فسلم عليه ثم دا ابو جهيم بسلامه ولده فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار ومسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام فحضر كتيمم والده او كتبه كتيمم ولي واو نبي عليه السلام وبخوي نماويل فوات راته او لا الى خلف سلطته او دې دا قاعده معلومه کا چې کلم یو عمل فوت کیږي لا الى خلف یو عبادت یو منز یو شی نو البته تیمم جایز دی لکه دا اختر مستقلی پیښ شو اوس د دنه منز فوت کیږي یو داس کیږي د امام ته منز فوت کیږي جمع ولاړه دا چې وخت راغی داس دنه ضرورت تیمم وای یو داس یو مات شو دغه وخت کې اوس کدی دی یو داس کی جمع دي د اختر خلق نشتا پته تیمم دی اگر کې وښته یا جنازه ده مثلا دیراغي او امام وی الله اکبر یا جنازه تیار او کړي ودس کوي اکثر په مقرو کې وبمني نو دغه قودس جایز او خصوص پیښ شو داسې وخت دا چې مخکې نه ډول والی داسې هغه باندې نه محمود
نو یا دغه وخت دا مقتدی او داس مات شو پس تیمم دی ځکه خلف یې نشته او د جمعې مانځه د پر ودا څه نه کوي هغه خلف څه چې ماسپخین مونږ دی دلته سړی تیرې دا خلف یې نو اوس مولانا صاحب یو خبر ذهن کې بل هم واچو کته وی چې ولې سلام رد دغه کو سلام بل ذکر دی انی لا اذكر الله الا على طهر مولانا صاحب دې ما ورویل دي ښه چې دا مخکنی حکم دی دا منسوخ دی دا غي وجدا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دی چې کان رسول الله یذكر الله على كل احيانه هغه ما جوابونه کړی دي دا مخکنی حکم دی ډیرو دینو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي اسکاری ویلي دي ما نه نه وی چې پا بسید نبی علیہ السلام د خوب نه نو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب نو بیا ثم قام الى شن معلق وتوضا ابن عباس دا یو څه کړی ټیک ده چې نوم د انبیاء او د نواقض نه دي خو ممکن ده چې د سیماتو د خودس کړي دي او دا غي نه مخکې ذکر اسکار کړي تاسو پیګه او بل ځکه نه راځي چې ما نبی اسلام څنګه استنجا وکړه نو ما استنجا نه پس اسکار دي کنه دي او هو ذکر نه دي الحمدلله الذي اذهب عن الاذى وقد عافاني یا غفرانك غفرانك او انا کې استنجا نه پس ودس پیدا نه لیکل او دا اسکار کړي نو ما دا ته وی چې موسی ډېر روایت دي چې عليه السلام په حالت د حدث اصغر کې دا الفاظ ویلي دا محمول په مخ کې د معنا خودونه ته معلومه شو چې په حاضر کې تیمم دی او مولانا سے یو خبره ته بل معلومه شو کستا یادي ادا چې ويديه لفظ راغی دا ایمو ثلاثه مستدل د بدل راشي خلافا لاحمد واسحاق غوی تیمم کې کفین او پورې مسح ده او مونږه یدين الى المرفعين اخلو چې لفظ یدين راغی نو ید ظاهر متبادر هغه به مراد کوم چې کوم په وضو کې دی شابه بالکل هل ذکروي چې بعض علما چې سو کوئی چې تراب شرط راوي پکې مور کوا چې په مخه تراب ولګي اوس مخکې دی راشوا او چې سو کوئی چې نه وجه الارض اگر کتیګه صفا ولینی هغه وی خیر کې په تراب باندې ځکه فقور کو فوکي ولا ورکا دا خدا سره چې په خوره په مخ باندې مګي نو زمون ظاهر متبادر امام بخاری من طرف طریقہ شابه سے ہاں وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذلك عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال سعيد دا عبد الرحمن بن ابزة نقل کida په صحابه کې رکوټه صحابي او کشر کم عمر شابه سے فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار ابن ياسر یو سړی وته وی جنوب شمو بم یو نمونته نو عمار ابن ياسر سو عمر بن الخطاب تا پتا ته یاد نه ده ان كنا في سفر من په سفر کې انا وانت زم یو تمو فاجبنا من جنوب شو فاما انت هر کته فلم تصلي من دیونه کا واما انا هر کزوما فتمعقت اورغلیدم پزمکا باندې اورغلیدم فصلیت من میو کا ورې کستا خیاري ماده تلته کې نقطه ویلې وخا سم ویلې مې حکم د تیمم نازل خود طریقه نبی رسول الله متد حدث اصغر د ازاله لپاره خولې وا او د حدث اکبر لانه د خودلې شوی ٹھیک شو دا سوچ سو چې په وضو کې حدث اصغر اداله چې په وضو کې نو بعد اندامونه دي او د حدث اکبر اداله چې په وضو کې ټول دي نو دلته کې دا سوچو کو چې تیمم کې په اداله د حدث اصغر کې بعضی دي او په اداله د حدث اکبر کې وسی ټول دي تمام او کتبه مطلق را تیمم حکم نازل نه دي نو دا په عقل کم نه معلومه چې په خوره کې رغړي ځه څه کم نه معلومه په ټوکړه ولې ځان نه پاکي په ټوکړه ځان پاکي کنه په اونو په پانو ولې ځان نه پاکي په لنګ ولې ځان نه پاکي په صدر ولې ځان نه مګي چې خورو کې پرې څه ضرورت خورو په څه معلومه خورو هم مولوي سي ته خو بالکل د ابو سره منافق دی عمل دی نو معلومیږي دا چې تیمم حکم نبی له سلام خو دلې دی خود دا سوچو کو چې ابو کې په ادارې د حدث اصغر کې بعد جسد او ادارې د حدث اکبر ټول دی نو تیمم کې بمداسي فصليته فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ده مناسبه دباب شو ونفخ ثم مسح بهما وجهه وكفيه نو دینا امام احمد بن اسحاق دا معلومه چې ضربم یو ده ٹھیک شو دام ته معلومه او دام ته معلومه چې کفین دي او ما درته سوې چې دا پیغمبر اسلام تعلیم نو ور کوي تلقین او اشاره ور کوي پوهیږي تعلیم نو ور کوي بلکې څور کوي یلا کبه سما کا چل کا وکړه داسې کړې ضرب الارض ضربه ورکړه او یې داسې کړو بس هغه چل نو دا پوره تعلیم نه دی اشاره ورکړه چې ومقه شی دلته کافی دی په بوې مقیاس کاوه او کته چې نه دا خو ته چل خو نو چې چل ورته خی نو معلومیږي دا چې تیمم مخ کې حکم نو نازل تپته نو خورو کې څنګه
دوی مسویلو مې د عمار روایت په دې باب کې مسترد دی لکه د دې عمار رضی الله عنه دلته کفین وراغله بل ځای کې مرفقین راغلي دي او بل ددنه ال الابات او مناکب راغلي دي نو زه بیا د روایت پرې دما نور له بدم خو خیر ضربم ته معلومه شو او کفین او مصحبهما وجهه او نفخ فيهما دم امام بخاری سوې چې خوره لازم نه چې په مخ ولګي خوره باندې تیمم لازم نه دی پکې ورکوله خبره ده وجه الارض دا سپینه تیګه دی ولی نه وي پاکه انځل شوی دی ولی نه او کو خورې پکې ولا ورکا یعنی دا پشان د اوبو ده چې اوبو په مخ مګي او اصاله بکې کړي خوره په مخ مګا بهر کیف دا مسله ترې معلومه شو باب التيمم للوجه والكفين بس ذکر اختلاف ما ویلي خو ما کوم تکرار سره کوم خیر دی ښا څنګه ما دیکھیں اختلاف څنګه دی امام احمد او اسحاق کوئی چې مقدار د ید کفین یاد شو مقدار د ید څه دی کفین او امام شافعی احمد اغوی سوی چې تر مرفقین کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی احمد التری امام شافعی ابو حنیفه وی تر مرفقین پوری او امام مالک سوی اغوی تر درسغین پوری واجب دی او تر دا مرفقین پوری مسنون دی او ظهری مناکب او آبات یادی سو مذہب شو پخارج کی یاد کرو دے احمد او اسحاق مقدار دیت سمرا خلی یاد ہوئے تا رسغین پوری رسغین کفین دی خمرتن رسغین دی او پنیز دا امام شافی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سے دے مرفقین پوری او د مالک سے پنیز باندې رسغین پوری واجب مرفقین پوری مسنون او د ظهری پنیز باندې مناکب و آبات یاد دی مولانا صاحب دا خو په مقدار دا ید کې اختلاف دی نو دې کې دا باب وروړي التيمم للوجه والكفين عقد تروړي كم ځای کې دی مولانا صاحب زبر پسې شه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني حكم عن ذلك عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابي ورګه قبل مثلا پکې وایي کنه بل کما یو هغه برستو باب راځي وی وایي دلته کې چې ضربې سودی ام وایو څه خبر خلاص شي پنځ د احمد او د اسحاق یو ضربه ده یاد به شي پنځ د احمد او د اسحاق دي وروي عن مالک هم لا یو قول وروي عن مالک د مالک یو قول دی او پنځ زمون دو ضربې دي زمون نسوق مراد دي امام ابو حنیفه شافعی او د مالک مشهور قول دلته دی ای مسله اساس وایا مالک یو قول دلته خو مشهور مذهب دلته دی او دویم څه شی دی دویم قول د حسن بصری دی اغم د دو ضربو قائل دی خو یو ضربم د دواړو د پاره ده او بلم د دواړو د پاره ده او دریم قول د محمد څلورم قول د محمد ابن سیرین دی د درو ضربو قائل دی یو د وجهه بل د یدین او یو د دواړو د پاره او بل د ابن بزبزه قولو هغه د څلورو ضربو قائل دو د مخ او دو د لاس یاد به شي احمد اسحاق څو ضربې دي یوا وروي عن مالک او د ائمه ثلاثه چې د مالک مذهب ورسره د سودی وا یو د مخ یو د وجهه او د محمد او د حسن بصری په سودی دو دي نه هم د دوه قائل دي او په یوم د دواړو بلم د دواړو د پاره په خوشو په نو کړه او بل د محمد ابن سیرین په سودی درې یو د مخ یو د لاسونو یو د دواړو د پاره او بل د ابن بزبزال محدث دي د سلور ضربو قائل دي دو د مخ او دو د لاسونو د پاره هغه باب درست روان دي اوس وایو خیر دي دا وې منو بیا ورپسې غم وایو شابه سي قال عمر بن هو تشهد بيده الاول ثم انهما من بيت ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النضر واخبرنا شعبة عن الحكم سمعت عن ابن عبد الرحمن بن ابي قال الحكم وقد سمعه من عبد حديث بل ندخا قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه پوکي ولا ورکی مخکته شم دقه عبد الرحمن ابن ابزا موي ثم مسح بهما وجهه وكفيه دي مناسبت دي دليل شو قال النذر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا ومقد قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن ابن ابزا عن ابيه بالذات من توريد بالواسطه مو بالذات هم قال عمار زما دلائل سری استاخر په داری قطنی کې د جابر روایت مې ویلو په داری قطنی کې جابر سو التيمم ضربه للوجه وضربه لليدين للذراعين التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين دا د داری قطنی روایت د حضرت جابر التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين
دا یو روایت او بل څه شی دی بل مې ویلیو یو دویم روایت کوم درته ویلیو چې هغه اورېګا للذراعين الى المرفقين التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين مرفقين پکې تل الذراعين او ما تاسو یو کې تاسو وایي چې صححه الحاکم حاکم دې صحیح او بل په مسند د بازار کې روایت ته عائشہ صدیقه هغه څه دی هغه کې دار چې التيمم ضربتان دې کې ضربتان نه دي هغه کې ضربتان دي التيمم خودوالو کې ضربتين معلومیږي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين دوالو کې لږ فرق دی د جابر هغه کې دي التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين ورته ضربه ثابت شوي او مرفقين هم پکې راځي او د عائشه هغه کې التيمم ضربتان لکه اجمال او تفصیل دی پکې ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين او درې مرته د اصلع روایت ویلو کو تاسو یادي په طحاوی کې دی یاد دي قم يا اصلع قم يا اصلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای قم يا اصلع فتيمم صعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك سو شو لك نمړ یاد نشو کنه د جابر روایت څنګه دی التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين دا عائشہ فكم ذکر دی په دار قطنی کې صح هو الحاکم او دا بل په مستند بازار کې دا عائشہ دی التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين او درې د اصل روایت په طحاوی کې دی قم يا اصلع وتيمم صعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ٹھیک شو او یو دغه بخاری به درته وي بلم پکې ته ما ویلې دي بس بری به اکتفا وکړو نو دینه زما 2000 به معلوم شوي مولانا صاحب او څه معلوم شو اغا او ذراعين الى المرفقين انت معلوم شو زو سر پسې شو او دا عمار غیر ته جواب وکړ چې یا خو تعلیم نه ور کوي تلقين غندي اشاره ولا ور کوي او بل مسترب دي شبا عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز انه شهد عمر وقال خبر ده شبا سي هغه کې تفل فيه ما دي تفلنا لا تكل دي فوكي ور کول دي روایت دقه دي قفين ولا شبا سي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال قال عمر لعمر تفعلت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه ومدقد عمار دي بل رواية فكي نشتا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار ومقطع حديث تي ساق الحديث يا غزر بيوا او كفين نشابا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن قال عمار وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض ففتح وجهه وكفيه او دا قوم قال عمار روایت په مختلف وسانید ویراوړو ما جوابونه وکړل او خپل دلایل او له پاڼه والا وته ابل باب مو سره وایا باب التيمم ضربه ودي منت شبه خلاصو مې خدا پکې مخکې کړل بالکل د کتاب الصلات نه مخکې راځي پیدا کا شابه سي قال حدثنا محمد بن سلمان قال اخبرنا ابو معاويه عن عامش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى زناسم عبد الله ابن مسعود سرا او د ابو موسى الاشعري سرا دا دو صحابه دي فقال ما د تقوري مخکې ویلو چې عبد الله ابن مسعود او عمر د تيمم د ازالي د حدث اکبر قائل نه دي د اصغر قائل دي خو د اکبر قائل نه دي او مې ګورو جو ثابت ده مولانا صاحب یو نقطه من تبله ویلو هم درته دغه ښکارا یاد کم امام ترمذی ویلو چې د لاسونو قیاس په چا باندې کو په سرقه یاد دی نو ما وی جيبه خبره ده چې په سرقه ولې قیاس کې په وضو او نه قیاس کې یو دا او بل په سرقه کې دغه مقابله کې بل روایت نشتا دلته ما سره مقابله کې یادین دي بل سرقه کې احتیاط دا دي چې کم پرې کدي کې احتیاط دا دي چې زیات راکاګه درې جوابونه میکړو ها دلته سره عن شقيق قال كنت جالسا زنات عبد الله بن مسعود او موسى الاشعري سرا فقال له ابو موسى عبد الله بن مسعود توي لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا جنب شو يوم يشربوا نمنتي ففرز اما كان يتيمم ويصلي تيمم نكي من نكي
قال نراوي وي شقيقه چې عبد الله ورته لا يتيمم تيمم بنوي وان كان لم يجد شعرا نه وردا غدا سوچو دینه وردا معلومه شو چې صحابه کې دا خبره مجمع وا چې ترسوی او دسنی کړي مون بدن کړي یاد لګنه احمد او شاکرت شو فاقد الطهورين کې ولی اما كان يتيمم ويصلي اما كان يتيمم اما كان يصلي تيمم باندې کوي مون باندې وي پويګه دان دلیل شو دمو عبد الله ولايه تيمم وإلا بيشتر ابو موسى كيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده يسال سكه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا هو مطلق ده کې هو عبد الله وتسوي ويغورا زما هم د قريلا چې تیمم ازاله حدث اکبر راولي او ځکه خلکو ته ما چې بیا به خلک دا چلوي عبد الله بن مسعود وی لو رخص في هذا لهم کدوې ته رخصت ورکړي چې في هذا فازاله د حدث اکبر کې لهم د خلکو د پاره لا اوشکو قریب ده اذا برد عليهم الماء چې به يخشي نو تیمم وي په سعید باندې لګي باندې بلټي او تیمم کوي لګي باندې او داس کې دا باندې نه کېږي ځکه او داس کې یخنی وینو خلک پکې په یخو بوم کوي خو غسل ته خلک به چل جوړي غسل په یخو ګران او تاسو واسه نو داس کې بدا باندې جوړ نه کی او په غسل کې به جوړ کی وي په چیرې بس نه جوړه بشه او به یخی دی او طبيعت می خراب دی بیماری نه پته مونږ نو صدن للباب دا خبره کومه قائل یما وصدن للباب قریب ده چې براده علیهم الماء وبو یخشي ايتيمم الصعيدا د ازالی د حدث اکبر د پاره نو کته چې دا وهم خو په ازالی د حدث اصغر کې مرادي چې وبو یخي ما سوې چې عورت کې خلق په یخ او دس کې خلمبل ته ماتای ملاماتای قلت انما كرهتم هذا تاسو بد غنه ته عمر هذا چې تیمم د ازالی د حدث اکبر دی لذا د دی وجنا وی او دی وجنا اوس پتہ لګی دا کنه ابن مسعود قائل وو خدا صدا وجنا وای چې مکه وې شابه فتوا به ده کنه ورکول چې سبانی جوړې دي قال ابو موسى لم تسمع تنوري قول ده عمار عمر ته اصل واقع سوا وخت تیر شو چې عمر او منذنک او عمار اورغلې نو عمر هم دا فتوا ورکړه په حضور د عمار کې عمر مخالفو چې ازاله د حدث اکبر په پته ممنه کیږي نو عمار ورته وی تا ته یاد نری چې دغه څه اور غړې د زوتا منځونو کو او نبی رسول الله دا چل ماتو کې کافی دي عمر یاد دي نه دي نو عمر ورته وی او ورته سوی وی اتق الله یا عمر خدای نه ویری څه مطلب نو بعض علما دا معنا چې خدای نه ویریږي دا خبر حدیث ثابت نه می وای خلکو دا ما جواب نکړي خدای نه ویریږي دا حدیث مو وایا ولی بیا خلک باندې لټې نه بختا مو وایا خلکو ته حدیث ټیک چې څنګه دي د قصې دي خو خلکو ته مو وایا نو ګوره پته ولګي چې عمر ابن مسعود د سره وجنه بدا فتوا ورکولا شابه صدن للباب بیا خلکو باندې او بیا خلګي او بس غسل باندې کوي او باندې به جوړي ځان لپاره ها نو فقال اوريګوريګا انا ابو موسى الم تسمع قول عمار عمر بن الخطاب تجب على سنين وسط في حاجه فادنبت فلم اجد الماء فتمرغت في سعيده دي دا الاحکار نه لري دی کړي ها الاحکار عمر وسره كما تمرغ الداب لكذا بشر غړيږي وذكرت ذلك للنبي فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربه على الارض ثم نفذها بسندل فجبه بكي وركا ثم مسح بها ظهر كفه بشماله دا سه ظهر د کف يمين بشمال او یا دابل ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه مناسبه دغه ضربه یا ودا کویږي مناسبت د باب دا چې ضربه صدا یو ودا فقال عبد الله مسعود وتسوي والم ترى تنغوري عمر باتا چې قناعت نو فقال له عمار اقول اتق الله يا عمار لان مسعود دا معلومه چې اتق الله يا عمار سمانا دا ګور هغه معنا نه چې دا حدیث ثابت نه دی سمانا دا چې مو یا خلقته باندې بخلق لټای ودا دی علا عن الاعمش نو ابن مسعود وی ورته چې تا عمر ګور قناعت نه کړ هغه اتق الله لفظ نه معلومیږي ويعلى عن الأعمش الشقيق قال كنت مع عبد الله بن موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر كلمة بعثني أنت وأنا لخرني مقصد اللي يجري جنوب شم مخي وصار أنت نديك أنت راضي زيادة بسيطة مقبولي فتمعكت بالسعيد فأتينا رسول فأخبرنا فقال إنما كان يفيك هكذا ومسح وجه كفيه واحدة أي مسحة واحدة تاسو پوهیږئ په خبره په حاصل پوه شوې کنه نو مناسبت خو دې چې ضربه یو ده او ما چې وختي کم دلایل درته وي هغه کې ضربې دوی او دا مستریب هم دی نمبر 1 او بل دا تلقین تعلیم نه دی
بس دا شو او نور د ابن مسعود او د عمر رای دا نه ده صدا للباب دا خبره کوي زه سره واړه چا به تکړه غرض د امام بخاری سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه مسلک تمیلان چې وجه الارض نه دی بلکې سعید طیب دی ٹھیک شو ما یصعدو شابت مولانا سے دا یکفیه وضوء المسلم وضوء پاکون کې د حدث اصغر د مسلمان د پاره یکفیه من الماء کافی ده من الماء بدل الماء وقال حسن یجزی التیمم ما لم يحدث کته خیال پرون دا مسله ما ویل ده کنه دا ویل چې دا تیمم د حاجاتو ضروریو نه دی او د استیو نه دی یاد دی نه دی ویل ها وای دلته کې وایا پنځ دا امام شافعی سب د حاجاتو ضروریو نه دی یعنی یو وخت چې تیمم او بل وخت داخل شو د تیمم دی مات شو حاجت ضروری دی لکه معذور او دس او موږ وایو چې نه د حواج او استیو نه دی پشان د وبو دی کوه ختم شو بیا او دس نه ماتيږي نه پېښه په خبره پنځ د امام شافعی سب د کوم حاجاتو نه دی ضروریه پیژنه لکه د معذور پشان په دخول په خروج د وقت سره تیمم ختمي کې بیا بل بیا اگر کو د استعمال نه او پنځ د ائمه او ثلاثه او د امام بخاری د حاجاتو اصليه نه دي بس دوبو په دې تاسو کې په بل وجه بس نه ماته نو په خروج یا په دخول د وقت نه ماتي خلاص شو خبره او دغه مکه خبره چې ما مخکې ویل دا د مستحاضی او دس چې حاجت ضروری شي نو د امام ابو یوسف بنز باندې په دخول د وقت ماتيږي یاد دی د طرفین په خروج د وقت ماتيږي او د ظفر په دخول او خروج په دواړو ماتيږي اوهو مستحاضه کې مې دا خبره کړې ده پنځ د امام ابو یوسف پس ماتيږي په دخول پنځ د طرفین په داخلي ماتيږي په خروج او د ظفر پنځ ثمره د خلاف مې دی کې ویلې و چې کوم خو دخول د وخت د فرض وخت متمهمل نه فرض وخت چې د سار د پاره د سوک او طلوع د شمس پیراله نو پنځ د طرفینو او د سمات شو ولی خروج راغی د ظفر پنځ مات شو ولی خروج راغی د ابو یوسف پنځ نه مات ځکه دخول د بل فرض نه راغلی ټیک خبره او کچرت دا لس بجې او د سوک او د ماسپخین وخت راغی نو پنځ د طرفین او د سمات شولې پنځ د ابو یوسف او د سمات شولې دخول راغی په طرفین په نه مات ولې خروج د وقت د وقت د فرض نه چې خارج شي او د ظفر په بیا مات شو ولې دغه خروج دخول واړه دغه حکم دی دی حاجات ضروریه ونه او د موږ دایمه ثلاثه په د حواج او استیاو نه دی بس او داس په دی ولاړ ته بلې وجه نه داس نیمه ترې نه ماتي زما کېدا وګوره قال الحسن البصري يجري وتيم ما لم يحدث واما ابن عباس وهو متيمم کدا حاجات ضروریو نه وي مولانا صاحب نو معذور به مخ کې امامتي نه کوي د امامتي ولې کوي د امام بخاري اعلان دی ګوره بالکل مخ کې منظم کول شي وقال يحيى بن سعيد عباس بالصلاه على الصبحه والتيمم بها فخورت مکم والی شي ویګه بعض حضرات په خوره بنوي په اغاز مکه به سعيدا طيبا چې اغاز مکه به طيبا چې زرغونه کوي موږ طيبا زرغونه معنا نه چې پاکه ده فخوره والی شي ورپسې شاه خبرنا سبب ابو الحديث ما تقريبا قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسفر رواني وان اذا اسرنا كلام اخر اشبكي سفر كو حتى وان اسرنا سفر دشبي وكو اسرى دشبي سفر سبحان الذي اسرى بعبده حتى كنا في اخر الليل وقعنا بريوته دلو سرا مراتنا خوب دي سملا سرا ولا وقت نتدي بريوته دل احلى خوب بريد مسافر من هذا اخر شبينا مسافر د شهر د اول شپه کې سفر وکړي کنه لکه موسم یې زمکه خالی وي اخر شپه کې خوب بیا ورځي دا ډېر خوب دی فما ايقظنا بیدار نک منذ الا حر الشمس ور منذرنا لا نو اول هغه څوک بیدار شو فلان کې او ثم فلان بلکې عمر راضي ثم فلان يسميهم ابو رجاء ودعوا في ثم عمر بن الخطاب الرابع المنبر
ولې بل سفر کې نبی عليه السلام ټول مخکې فاصله ها اجدا سفر دا جدا سفر دی چې بلال ته وی اين يا بلال ما قلت اين ما قلت اگر رسول الله مبارک مخکې ود تعدان مخکې وکانه اذا نام لم نطلب من بلال حتى يكون هو يستيقظ ولكن شي وحي وتراضي پر خوف کې لأن لا ندري ما يحدث له جس وحي ولا راضي بلهم كي فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وقرنا له وقال رجل جديد مضبوط فكبر ورفع صوته بالتكبير الله أكبر شروق فماذا ليكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته وجد صوت النبي سامنا لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم وهو مضرنا له قال لا زوير ولا أو لا يزير ذخير ليس في النوم التفريط دير شيء ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد لهم ثم نظر فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس یلکه پوهیږي دا د موږ دلیل شو هغه روایت چې کوم ځای کې راځي چې دا خوب لپاسه نو اوقات مکروه کې کوا موږ وخت مکروه کې ویني کې یاد دي ثم صار غير بعيد ٹھیک شو او هغه روایت چې من نام عن الصلاة او نسيه فليصليها اذا ذكر واستيقظ هغه محمول په اوقات غیر مکروه باندې دا دلیل شو ده فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل يصلي مثلا ملاقش معتدل جدال لو لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابه ولا ماء وبنشت دون وبجد في غسلكم قال عليك بالسعيد مناسبه دباب شو سعيد ما يسعد وجه الارض مالك و امام ابو حنيفه رحمه الله عليه مستدل ترابنا انما يكفيك ثم صار النبي قرأ عليك بالسعيد بس ما تقول دلت سالو كلا عليك بالسعيد ده خور راوله بصير فلا صوم ده تلقين دي ده څه ده لك تلقين نور حكم معلومه اغا او د الصعيد بعد چې تا دا او دس په دې باندې کوم تیمم او اداره حدث اکبر راولي انما يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش وسبخلاص شي په سفر کې مخکې خو لګي او د سونه پیوشو مشکونه ختم فنادى فدعا فلانا عمران راوي دي ها ابو رجاء تنو باغي خدعوا فيه دي ودعا علي فقال اذا بلغ فابتغي الماء او وطلب کې شابه وګورو بچا پیدا کې څه مطلب دی خو شوبو کې ګودر چتا وګوره چینه وګوره دا خو سفر دی پته نه لګي فانطلق دول فتلقى ملاقيه وقد سرى بين مزادتين او سطيحتين دا خد په اوخ باندې سوره ده د اوخ نه یو طرف ته کړي خالي خلک په اوخ باندې پس د پاسه بار نه چې قبه دی یو خوا انډي وی بل خوا انډي فهمګه نو دوه مشکونه دي مزاده مشک ته وای مزاد اصل کې ذات توخه ته وای او مراد ته دلته کې مشکونه مراد دي د اوخ نه یو انډي دی د اوبو او بل خوا دی من ما ان على بعير لها فقال اغدي وتوي دي عمران او علي ولها اين الموبكب دي او بل کب نه راوړي اوه ما شاء الله قالت اغي عهدي بالماء ملاقات زما ابو سر امس هذه الساعه پرندې وخت یو شوار ورو بلري پرندې وخت دا ابو نه را روانه شوه دا تکلیف ښه دوه مشکله په مخه کړی دي ونفرنا خلوفا او زمم سړی بار دي خلوفا د کلونه بار دي دغه کوم بولته دي ست تجارت لبتلی یا بل سلام قال لها ورتوي انت لقي رازا اذا ترازا تقال سامي وبطلب کې نور غوني ته د خدي سره دي چې وته استاد بوزو قالت الى اين كم خامي بوزه قال اغيوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اغي الذي يقال له الصابئ اجي عرب وتصابي وي يطلع نکدينه پرې اغله مې بوزه قال اغيوت هو الذي ما کسته ته مراد کې دا ودنو چې صاحب کو چته ته مراد کې نه غده وما کسته فانطلقي رضا فجاء دول رسول بها قد اخذ عليه السلام تا وحدثه خبره وتبيان قال راوي فاستنزلوا كذا صحابه دا خدا پیغمبر مبارک په حکم بامره عن بعيرها ودعوا باناء يولو خير وقت ففرغ فيه وبيت راوله ولدخلوا مزادتين او استتيحتين شك راوي چې کوم لفظ ویل واوقع افواههما خلي ولا بیا قتل دا مش دوخلی وی یو غټي یو وړي نو غټه تړلې او هغه ولا سخسوري چې وته نو وایو له کوله کړو او کا د دوه خلې مضبوطه کړ چې ونشلېږي واطلق العزالي او چې کوم سخسوري اوله کوله کړ چې وبځای نشي ولود دی आवाज شو په خلق کې اسقو شابسکه واستقوا صابم سیرات کې فسقا من سقا واستقا من شاء استقا دو معنی دی او ساوي سیراب او یو مشکونه ډکاوه وكان اخر ذلك ان اعطي ورقه اغه کست مصابه الجنابه اناء يلوخي توبو باذهب دا پدار دا واړه او دا خدا ولاړ او نظر کو چې د مالي وبو سره سره وبکیږي
ټول دنیا لګیا ده د اوبه او خیبر سفر دی 1500 صحابه دي سفر د خیبر دي څومره صحابه دي 1500 وای مولا قسم په الله لقد اقلع بدل الذي خذنا بدل الله چې غوخاني هغه مشکونه ولا وطل واپس وانه ليخيل الينا من تفخيل كده خبر واقع كده اذا مشكل اهاب ضمير یو تراجي کو كل واحده تا یا هم اشد ملئه من هذا مشنه چې کوم وخت شروع کړو او دینه معلوم چې یو مشنه شروع کړو بل نه سپردل ها وقال انتم اجمعوا لها هذه خذل جمكه وجمعوا لها من بين عجوة كجور ودقيقة أولا وسويقة والبش حتى جمعوا لها طعاما بلا طعام وتراجمك وجعلوهم ذي في صوبك والتواجو أو ذي بارك على بعيرها أو كيف هذا غصوب بين يديها أو عليه السلام متصوي كتبت بيجادة ذا قالون ولي ولد ولي كلي نبعد علماء وجه پیغمبر أولى بالمؤمن أنفسهم وأموالهم أخذ المؤمنين وذي پیغمبر الاختيار دي فأموالك لكن دا جواب کمزور ہے اصل دا چې پیغمبر به ممکن نه علیه السلام ته پوس کړي راوینه دي ذکر کړي چې توبه نه کوم خو بس مونږ تر صبر وکړه او یاد نبی اسلام دا خیالو چې دا خدابه ان شاء الله مونږ ولا رسو بدل ورکاو ایواز دوبو ورکاو خوشاله وي فقال تعلمين تپوښوي ما رزقنا من مائك شيئا وبم دلکه مې نه کړی ښا ممکن نه مخکې وته ویلي چې وبدل نه کوم تل صبر کوا ولكن الله هو الذي يسقانا تاخذ خپل اهل دلاله او داغینه بنده وځکه چې تکي وخت تیر شو قالوا ما حبسك يا فلان قال العجب حبسني ان اشنا شي بعد ذكر لقيني رجلان فذهبا بي الى هذا الرجل يقال له الصابع ففعل كذا وكذا والله قسم فخذ ما تقول تاسو کړي یا خدای د دې زمکه د اسمان په منځ کې غټ جادوګر دی او یا رسول الله دو خبرې دوه کې شک نشته یا دا جادو او یا دا معجزه ده يا خذي أسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت أشارت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهم أدوار اسمان تقول تكي الأسماء المكان أو إنه لرسول ذكر الدعاء يا بجادو جادو قرد هو غير جادو برسول درات في ذل الصوت أصعب في ضغش صارين بسيراب شو مشكورا أو يا موجودة في غنبري أو رسول الله حقا وكان المسلمون بيا في غنبر مبارك دا حكم وفجتات وبدأ علاقة كم من جهات كبير هذه خذ قوم تبغاقنا كبير بس دي مكسر خكر دا کافران یو غوته مکوي نو مسلمانان دینه پس به یغیرون حمله کوي على من حولها دي خدي لكن غير كافره يعني من حول بلدها من حول قريتها من المشركين ولا يسر مصيبون اصابت بينك واسر من الذي اغي قوم تهي منه كذا خذ لكم قوم نوا اي ده بيغنك فقالت يوم يولد قوم توي بما ارى لغمانكم كان هؤلاء اذا مسلمانان قد يدعون تاتو بريدي ان ما موصول الذي ارى اذا ما كم غمان دي غداري اذا مسلمانان دا قوم تاسو پریديان غوري قصدن پریدي دا کوم مسره کړی دي هل لكم في الاسلام هل لكم رغبه نو دي خلکو د دې خدي تابعداري وکړه ودخلوا في الاسلام وشه نو یو خدا مناسبت چې سعید باندې تیمم شو بل څه معلومه شو لوی معجزه د نبی اسلام بل چا هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا دی ګوره اغي اسلام سبب مو ګرځید قال ابو عبد الله سبا خرج من دين الى غيره او سبا یسبو میلان ته وي ما ویل چې ماشوم تسوبي ولي وي هر چاته میلان کوي قال ابو العاليه الصوابي یو فرقه اهل کتاب ده امام بخاری کو بیا شرح کوي کنه يقرؤون الزبور اسبو معنا اسبو قران حکیم کې راځي اسبو الیهن یوسف سورۃ یوسف کې راځي یعنی عامل دو طور پسې اشاره رسول الله مبارک ته ویلي وي پلار دې دین نه اعلان کړی دی جی غرض امام بخاری صدیق کو بد سرشتہ خو تیاریږي کده په 10 کوم غسل په کوم د تند به مرشمه نو بیا خیر دی تیمم والے شي دې چیرېږي جنوب په نخل د مرز چې کده دا او 10 کوم عمره ما مرز مې زیات کیږي او الموت یاس مړ بشم کو غسل پکوم او خاف العطش یا وبلګی دي د تند به بیا مرشم متیمم ٹھیک دی وایي کرن عمرو بن العاص اجنب فی ليله فارده سخت یخنی وا او دی امیر د جهاد علامه عینی لیکلی دي نو چې څنګه امیر د جهاد او جنوب شو متیمم ورمخ شو مونږ یو صحابه دا څه چلو کو وته نه لامه لا نو وجنم چې رسول الله مبارک لراغي وتعالى نو عليه السلام وتویداد سچل کړی چې وبوي غسل باندې کړو کنه دې وته سوي ولو قران کې الله وی لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف تشديد په نو معلومیږي دا چې چرته وبسخت یخي او تا د اخیری کده لام نه جوړ کېږم
صحابه ور اخو صحابه دي دا هغه خلق دي مولانا سے پس نه چې دو نه وي چې د عام یخنی نه دا خو هغه صحابه دي چې په جهادونو وي نوکان پرې وته دلو ګرځیدل با پی بهشله دلو ګرځیدل با نو معلومیږي دا چې دا دومره سخت یخنی و چې خوف او د دې خبره چې بیماری بل حق کېږي یا سبب د مرګ ګرځي هغه موږ په دې سمجھایي دي شابه سي دا او مغه چې نمونی او سړي او بو لا يصلي قال عبد الله نعم نبكي ان لم يدل ما شهرا اوس ګور سوي لم يصلي لم لو کوم يوم يحتمل من بنكو او دا زمون مستدل شو بغه فاقد الطهورات کې ها وبنست من بنكو لو رخصت لهم في هذا ګورس عبد الله بن مسعود تګور صدل الباب دا حکم کوي کدي خلق له رخصت ورک پدې کوي چې لکه ذبس او تیمم اداره د اهل سیک برم راولي کان اذا وجد احدهم البرد یا احدهم البرد نو ها کذا بیا بس کوي دا چل بکای دا چل او من بکای فلقى يخنيبا بان لتي قال قلت ابو مساوتي فاين قول عمار لعمر قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار اغم عمار فقول قناعت ندكري انور وجد تموي دلان دلال شبه سي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال سمعت شقيق بن سلمة كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى رايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك فقال انت عمر لم يصنع بذلك منه فقال ابو موسى دي بريد قول ده عمار تبع عمر في قناعتنا كيف تطلع بهذه الآية كيف تيمموا صعيدا طيبا فما درى عبد الله المسعود بوينشو بس جسوا توي وسرب دوي إن لو رخصنا لهم في هذا قريبا إذا برد على أحدهم الماء وأن يدعه بابا بريدي وتيمم بوي قلت لشقي فإنما كره عبد الله لهذا ونعم شابسي نقول يا أخو أريد أقبل قولنا رجوع بأرستو قريدا أو يادا شاوي سدن للباب دا خبرك وبدا باب دا مخي باب دا فصلنا دي شابسي أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا أستير شو مخي أوجد حديث ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك بس او اے مولانا صاحب د دې خاتمه د کتاب تم سعید کې اشاره شوه ها چې بنده مړ شي کوم دی رسېږي خاورولا بس بكم ولا فاصحاب باندې چې با احتلام وشو او به بنوي تیمم به وهلو ته ازالي د منی سره به سکولو دون او بوي مولانا صاحب چې اغه سره بند خپل استنجا دومره وی خپل استنجا ور باندې بندو کی تاسو کوم نه چې ګنې وبنس کی بس ډوړې افسر وسکه دون او بدی په مشکونو کې ګرځا ولې خو دون باندې او کداغه حالتو نو بزان دي په خوره وغیرہ پاک کی معنی کو چې یابي سي زمو پولیس خو مشکل نشتا پلاس مګلو خوره مګلو کپڑے مګلو سره پاکيږي یو سړی چا سره میل مشي غسل واجب شي احتلام د وجه نه شرم د وجه نه شرم نه او کدی یریږي چې د اخرت باندې شک کوي شرم څه دلیل نه دی یریږي چې د قوم باندې شک کوي چې چا سره د ګناه نه کړي ته هم دی وي पहाड़ में बकरी चराते हैं नमाज का वक्त आ गया इसने पानी 1 मील मसाफा से करीब है लेकिन मुश्किल ये है कि शख्स बकरी पर डेरे डरते हैं कि अगर इसको पानी को जाता अंदाज है कि गड़ चेहरे ना सरी करना पर भी सारे जोड़ा पर भी जोड़ा वो दाज है कि गड़ चेहरे सरी और वो सर ने दी खलक तुम लगे गड़ चेहरे ना सरी आगे के सरी कि कब देखियो बी दा पानी गड़ चेहरे यरीगी दा तगीकी गेजर दा पर्दे कैसे जोड़ा सा یو سړی وي او جنوبي شي او په غسل باندې قادر نه وي چې تیمم وکړي بیا جمع بالکل دغه حدیث معلومه شو کتاب د بیگا جوړنو کتري اگر किसी ने जनाजे के लिए तयम्मुम किया तयम्मुम पर नमाज पढ़ सकती है या नहीं ना اخو ضرورت لپاره یا خو برشته کنه تیمم د جنابت او د حدث اصغر لپاره کافی دی کنه یو تیمم او یو بالکل دوړو لپاره کافی دی اگر کوئی गाड़ी में सवार हो इसका वुजू भी हो लेकिन गाड़ी नमाज के लिए रोकते नहीं तो इस हालत में बंदा क्या करे उन बनास्ता बपा गाड़ी की मंजू की करे इब्ले तरी मख की और नूर तफसील में किताब उस्सलात के राजी तयम्मुम में नियत के लिए वो मखसूस जो मशहूर है बस खैर है कि असल नियत फजल के राग़िब काफी था पानी की मौजूदगी की सूरत में हदीस की किताबों की तयम्मुम जायज़ है ना या सर्दी की सूरत में पानी की मौजूदगी की सूरत में हम हदीस की किताबों के लिए तयम्मुम ऐसे तयम्मुम और हदीस की किताबों पर फर्ज वाजिब न दे
او دس ولا مستحب دی او نو خیر دی که تیمم باندې کفایت مکه او دس کوا ثواب دی کی اکثر طالبان او دس نه کوي تیمم وਹੀ مړه او دس کوي دستا ته نه بډای مو دی کو چادر په تیمم چادر خبره ما کړی د جامو او د کالو په منځ کې دې شي یو کله راتونه زخمی او به هم نوي بل کته وته تیمم دی ولا بالکل بل ولا کولی شي ور پسې شه بسم الله الرحمن الرحيم باب الناس لباس من القصر يدي ولا يدي